تاسو په خپلو کتل چې د مین یونیورسټي روډ سره بالکل ایډجسنټ د کافله روډ دی. تر اوسه پورې په دې روډ باندې هر یو کس راځي د دغه دپاره کندې کوي چې یاره مونږ کله وایي پیپ تېرو، کله وایي مونږ فایبر اپټکس تېرو، کله څه وایي کله څه وایي او همدغسې پرېږدي. تاسو وکتل په دې دغه باندې خپله چې څومره کندې کپر دی دا روډ. خصوصا تکلیف مونږ ته هغه وخت کې وي چې کله د باران وشي او ماشومان سکولونو ته ځي راځي یا زنانه ځي راځي دلته سکولونو ته ماشومان یې ځي راځي، نو هغه ټایم کې موږ ته ډېر غټ تکلیف وي. زه دا خبره کوم چې زموږ وزیر اعلی صاحب ته دا خواست دی، دا درخواست دی چې ته دا جلسې جلوسونه د خپل د خان دپاره رهایۍ دپاره دا احتجاجونه پرېږده، ته په خپله صوبه باندې زور ورکړه. ستا د مین یونیورسټي روډ سره ایډجسنټ تقریبا 50 فوټ هغه غاړه یونیورسټي روډ دی، 50 فوټ دې غاړه کافله روډ دی. ستا د پرایم لوکیشن د پېښور د زړه دا حل دی چې دلته کله باران وشي نو د خلکو کورونو ته وبوځي، کله پکې ماشومان را لړه شوي، کله پکې زنانه را پرېوتې وي. تاسو خپله وګورئ چې په دې روډ باندې آیا د په دې وخت کې د پیدل سړي د ماسخوتن نه بعد تلل څومره مشکل دی. د ورځې خو پرېږده، کله به د ګاډي نه ته ځان بچ کړې، کله به تا ګاډی بچ کړي، نو کله به درزونه خورې، کله به څه خورې، کله به څه خورې. اوسه پورې د دې لارې اړو څوک تپوس کول ولا شته نه. تاسو دا لاره وګورئ بالکل څوک بتلی نه شي. دلته موږ ته ډېر ټولنه لویه مسله ده سوی ګیس ته. د سیټ ته ګلی ده، په ګلی کې سوی ګیس تقریبا 40-50 کورونه دي، هغوی ته سوی ګیس درسره شته یې نه. چې سوی ګیس والا افس ته ورشو هغوی وایي چې یاره تاسو داسې وکړئ او داسې وکړو داسې وکړو. دې کې پکې دغه د انجینر هم انوال دی، دا نور هم پکې انوال دي. زموږ د ګیس مسله نه حل کېږي. 50-60 کورونه چې دي دا موږ هغه پتر کې زندګي نه دی، هغه زندګۍ ته موږ ورغلي یو او غریبانان ټولو ته تکلیف دی. او هر حکومت راځي جلسې جلوسونه وکړي، خو تر اوسه پورې موږ د یو کارکردګي نه ده کتلې. مشرانو ته هم تکلیف وي. دې نه علاوه چې دی ډېر مریضان داسې چې ما ته خپله ویلي دي چې موږ د ګردو بیماران یو، د معدې بیماران یو، او دې روډ باندې چې دغه کېږو رازونو موږ ته ډېر سخت تکلیف وي. نو برای کرم موږ دا نه وایو چې فلانې ګورنمنټ ښه دی، فلانې ګورنمنټ خراب دی. هر یو ګورنمنټ چې وي هغې ته زموږ دا درخواست دی چې په عوامو باندې چې دی ترس وکړي او دا روډ موږ ته صحیح کوي. زموږ چې کوم حق دی موږ ته د هغه حق میلو شي.